نوح علیہ السلام د آدم علیہ السلام یو لسم یا لسم نمبر بچے جوړي. بچے مانن وسه کړ وسه لاندې یادو. د نوح زوی چې دی هغه د آدم علیہ السلام زوی شیس دی. د شیس علیہ السلام زوی انوش دی. دا غزوی قینان دی. دا غزوی محلائل دی. دا غزوی یرد دی یا یارد دی. دا غزوی خنوخ دی چې ادریس وته وي. دا غزوی متوشلح دی. دا غزوی لامک دی او دا غزوی نوح دی. یا لسم دی یو لسم د کودی یا د کړوسی جوړي. دا الله تعالی خپل قوم ته ولېږو په هغه وجه باندې چې شرک او د خلکو عقیده خراب شو او شرک راغی. آدم علیہ السلام نه 150 سال یا 135 سال وروسته او تورات کې لیکلي چې 146 سال د هغه د وفات نه وروسته نوح علیہ السلام پیدا شو او الله تعالی خپل قوم ته ولېږو. امام ابن کثیر نقل کوي په البدایه والنهایه کې چې د عمر 50 سالو. یو روایت کې راځي 250 په یو کې راځي 486 سال عمر یو چې الله تعالی خپل قوم ته ولېږو. د عام پیغمبرانو د عمر په باره کې راځي چې 40 سال. دا غالبا چې 40-50 سال عمر به و چې الله تعالی خپل قوم ته ولېږو. په هغه وخت کې دا عمرونه غټو کېدی چې د هغه عمر زیات ولکه 250 سال عمر کې الله تعالی خپل قوم ته لېږلی. نو هغه خپل قوم ته د توحید دعوت ورکو. د توحید د الله تعالی د یووالي چې الله یو دی او د الله تعالی سره په ذات کې په حقوقو کې او په صفاتو کې څوک شریک نشته. دا خلک چې تاسو شریک کړلی هؤلاء شفعاؤنا عند الله دا ټیک نه دي. د الله عبادت وکړي او خالص د الله بندگی وکړي. او دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي الا فرارا واني كلما دعوتهم جهارا لتغفر لهم جعلوا اصابعهم واستغشوا ثيابا واصروا واستكبروا استكبارا. او لوی تکبر وکړو. ثم اني اعلنت لهم واسررت بخکار باندې وزان لباندې ومو ته دعوت ورکو. پټ مې ول دعوت ورکو. د شپې مې ورته وکړو. د ورځې مې ورته وکړو. خو هغوی زما دعوت دیو ته تکبر زیات کو. او فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا. ما ویل چې الله ته راوګرځئ په تاسو باندې به بارانونه وکړي. اولاد بدل درکړي. باغونه بدل درکړي. ولی او نهرونه به درکړي. ما لکم لا ترجون لله وقارا. څه شو دي په تاسو باندې د الله تعالی د عزت او د عظمت خیال تاسو په زړونو کې نشته. قال الملأ الذين كفروا من قومهم. هغه ملأ او سرداران همیشه د پیغمبرانو مخالفت دا سردارانو کړی دی. دا غټانو کړی دی. ملأ هغه سړي ته وایي چې دا مجلس به ډک ښکاري. ملأ معنی ډکوالی مخور سړی لوی مرتبې والا. دغې خلکو د پیغمبرانو مخالفت کړی دی. د دوی دا خیال و چې موږ د پیغمبرانو دعوت ومنو زموږ به دا عزت پاتې نشي. زموږ به دا مال به زموږ نه ولګي. نو هغوی مست مال او دا مرتبې دا په سړي کې مستي پیدا کوي. تکبر پکې پیدا کوي. د دې وجې نه هغه پیغمبرانو ته نه راتله. نو اکثر مخالفت د مدینې په وخت کې یو بیر ابو سفیان مسلمان وروسته مسلمان شوی و. خو د نبي علیه السلام سره خو ښه جګړې کړې که نه. د نبي علیه السلام سره یې 8 کاله ښه جګړې کړلې. ځکه دا د بنو امیه نه و. نبي علیه السلام هاشمي و. او په مکه مکرمه کې د مخکې نه د 2 قبیلو جګړه روانه وه. مولانا ابوالکلام آزاد ویلي چې د نبي علیه السلام یو نیکه و او یو د بنو امیه یو سړی و. هغې دواړو مناظره کړې. بیا نبی علیہ السلام او ابو سفیان دا جګړه کړله. بیا هغه بله خبره کړله. د هغه خبره ده او زما خبره نه ده. وایي د علي رضی الله عنه سره امیر معاویه جګړه کړله.
او وایي د حسین سره چې دی یزید جګړه کړله. دا یو جګړه روانه وه، دا د هغه خبره ده. نو ابو سفیان چې راغی نو بلال صهیب دا صحابه وو د دې په خوا باندې داسې تېر شو، ایمان یې قبول کړی و. دې غریبانانو وویل یاره ویل ما اخذت سیوف الله من عنق عدو الله ما اخذها. د الله تعالی دې تورو د الله تعالی د دشمن د دې سټ نه خپل بدل نه دی اخیستی. دا ابو سفیان چې اسلام یې قبول کړی دا خو چې چېرته د تورې لاندې راغلی وی خبرې، دا خو ټول عمر چې دی موږ ته تکلیفونه راکړ دي. ابوبکر رضی الله عنه دې صحابو ته وویله، لاړو نبي علیه السلام ته. اول دې ورته قار شو، ویل تاسو د یو مشر سړي په باره کې داسې وایئ. لاړ شو نبي علیه السلام ته وویله، ویل بلال او صهیب او عمار دیو د ابو سفیان په باره کې دا وایي. نبي علیه السلام ورته وویله، ویل که تا بلال او صهیب خفه کړی که نه نو تا به الله خفه کړی. بلال او صهیب د هغه وخت ملګري وو چې د نبي علیه السلام سره هېڅ څوک هم ملګري نه وو. او ابو سفیان رضی الله عنه د اسلام په هغه وخت کې ملګری شو چې بله لاره ورسه نه وه. اسلام چې په هغه وخت کې ومنې که نه چې څوک یې نه مني، مرتبه دقه ده چې ګیره په هغه ټایم کې پرېږدی چې چا نه یې پرېښودي، لویه مرتبه ده. په سنت طریقه باندې په هغه ټایم کې عمل وکړي چې څوک پرې عمل نه کوي. دا ابوبکر چې لوی دی دا ولې لوی دی؟ نبي علیه السلام یوازې و یو خبره یې وکړه او هغه پې یقین وکړو. هسې تاسو سوچ وکړئ چې نبي علیه السلام یوازې یو داسې یو خبره وکړي او ټول هر سړی مخالف یو کس په دې ټایم کې راشي او خبره ومني، دا ډېر عالم او پوه سړی نه دی، دا ډېرې مرتبې والا سړی نه دی. او ابو سفیان رضی الله عنه امیر معاویه رضی الله عنه په هغه وخت کې ایمان راوړو چې بله لار نه وه. نبي علیه السلام مکه فتح کړه، اوس چېرته ځي؟ 4 میاشتې ټایم دی، 4 میاشتې یا به اسلام قبول کوي که نه. بسیحوا فی الارض 4 اشهر واعلموا انکم غیر معجز الله. 4 میاشتې ټایم دی، یا به اسلام قبلوي او یا به قتل کېږي. نو د مخکینو خلکو قدر غریبانانو خلکو دیو د دین مرسته کړله په هر ټایم کې. داسې غټانو خلکو دیو همیشه د دین مخالفت کړی دی چې لوی لوی عهدې ورسره وي، هغوی ته دا دین سپک ښکاري. ګورې په دې غټو دغه کې مجلسونو کې څوک د دین نوم نشي اخیستی، شرمېږي پې. ګورې او که ډېر داسې ښه سړی که نه نو هغه ځینې ټکي داسې وایي چې دې خلکو ته دا ښکاره کړي ګوره چې زه ملا نه یم. ځینې خلکو به د مولا سره داسې نفرت کوي که نه چې په غټو مجلسونو کې اعلی سطح اجلاس جاري ہے، په دې کې چې څوک ناسي نو که هغه د دین ټکی هم وایي هغه به په داسې انداز کې ووایي چې خلکو ته پته ونه لګي چې زه چاته ګوره داسې دې طرف والی سړی یم. نو ځکه وایي عبدالرحمن په ځای عبدالرحمن، رحمان وایي رحمان. دا رحمان ته به په انګریزۍ کې دا مونځ دا الله اکبر ځینې خلک په انګریزۍ کې وایي څه شی وایي ته به یې چې د ټلیفون کې هغه ښځه به پخوا نه راتله هغې به چې سلام کوو هغه شان سلامونه کوي، دا بې شرمېږي. نو نوح علیه السلام خپل قوم ته دعوت ورکړو او قوم چې دی نو هغه منکر شو. 80 کسان عبدالله ابن عباس رضی الله عنه وایي 80 کسانو د ده دعوت قبول کو. 80 کسان د دې 80 کسانو سره خپلې قبیلې هم وي، یعنې دا بیا ډېر کسانو، سړي 80 کسانو او دا هر یو سره خپله کورنۍ هم وه، نو دا بیا ګورې ډېر کسان دي. او ځینې خلک وایي به 80 کسانو، څه وایي 10 کسانو. نوح علیه السلام هم خپل قوم ته هم دقه دعوت ورکړو. پیغمبرانو دغه تعلیمات ورکړلي د الله تعالی د وحدانیت چې خلک الله وپېژني، د الله عظمت یې په زړه کې راشي، دا خپل عظمت نه او د بل د عظمت نه راوځي او د الله تعالی په عظمت کې غرق شي، ډوب شي پکې، د الله تعالی عظمت د هغه په زړه باندې ښکاره شي. د پیغمبرانو دغه مقصد دی، دغه تعلیمات یې ورکړل دي. نو نوح علیه السلام ډېر زیات دعوت دی قوم ته وکړو. قوم یې ورته وویله چې قد جادلتنا فاکثرت جدالنا، ډېرې جګړې دې راسره وکړې. مونږ ښه سړی هغه ته وایو چې په قلاره ناستې دی، چا په کار کې کار نه لري. لیکن انبیا څنګه وویل قد جادلتنا فاکثرت جدالنا، ډېرې جګړې دې راسره وکړې. نوح علیه السلام د خلک وایي جګړې دې راسره وکړې.
نو اوس به خلک وایي چې هلکه دا نیک سړی نه و. الله تعالی وایي په جهنم کې به جهنمیان وایي وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نودهم من الاشرار. جهنمیان به یو بل ته وایي چې هغه موږ ورته شریان ویله، شریان هغه په جهنم کې نشته. ما لنا لا نرى رجالا كنا نودهم من الاشرار. شعیب علیہ السلام د قوم ویله ډېر ځان نیک نه کې، ځان ډېر صالحه نه کې، په هر څه کې کار لري. نیک سړی هغه دی چې هغه په بد کار کې کار ولري، د ښه کار تعریف وکړي او د بد کار نه سړی منع کړي. دی د نیک سړی وایي. دا د پیغمبرانو طریقه وه. زور وکړي چې زور یې رسېږي، وینا وکړي. الله تعالی وایي بني اسرائیل په دې باندې غرق شو چې یو سړي ته به یې وویل ته خو دا غلط کار کې، دا کار مه کوه، سبا له اوسه ایسته ناست و ګپونه به یې لګوله. نو سړی غلط کار کوي او ته اوسه ناست او بس اول منع کوي او که منع هم نه کوي بیا اوسه ناست او ګپونه ورسه لګوي او په لاره ورسه روان یې. هغه چې څه وایي ته هغه وایي. نو بني اسرائیل نبي علیه السلام وایي په دې باندې غرق شوي. نوح علیه السلام د قوم ویله ډېرې جګړې راسه وکړې بس که. نوح علیه السلام ډېر زیات دعوت ورکړو خپل قوم ته او د قوم نه 80 کسان سره د خپلو خاندانونو هغوی ایمان راوړو او باقي خلکو ایمان را نه وړو. په هغې باندې حجت تمام شو. سنت د الله دا دي چې په کومه خلکو باندې حجت تمام شي او هغوی د خیر لارې ته نه راځي، هر قسمه دلیل هغې ته بیان شي. او دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم واستغشوا وأسروا واستكبروا استكبارا. چې ما ورته هر قسم دعوت ورکو، پټ دعوت مې ورکو، ښکاره دعوت مې ورکو، هر څه بې تمام شو. هر کله چې دیو دعوت ونه منودو په آخره کې نوح علیه السلام خیر یې وکړ. یا الله پاکه په مخ د ځمکه باندې د کافرانو یو کور مه پرېږده. کله چې خلک دې حد ته ورسي بیا انبیاو خیرې هم کړل. نن سبا ځینې خلک وایي خیرې به نه کړي، کومه چې دایي چې هیومنایز شان خلک یي که نه وایي خیرې به نه کړي. نو خیرې خو نوح علیه السلام کړلي. خیرې خو په قرآن کې راغلی د ابولهب مبارک چې دا کومه صورت دی دا خیرې دي که شررې دي؟ تبت یدا ابي لهب وتب. موسی علیه السلام هم فرعون ته آخر خیرې وکړې. یا الله پاکه چې د هدایت توفیق ورله ورنکړي. په دې کې سړیتوب نشته. نبي علیه السلام نو چې کله پکې خیر پاتې نه شو الله تعالی د نوح علیه السلام دعا قبوله کړه او په دې باندې د عذاب فیصله وشوه. ځکه یو سړی نه پاکېږي د هغې مثال د خځلې شي. هغې ته الله تعالی کڼ کې وایي چې دا خباثت د مخ د ځمکې نه لرې شي. چې په هر قسم حجت باندې سړی دغه نه شي را نه شي الله ته را ونه ګرځي. نو د هغوی د عذاب فیصله وشوه او الله تعالی نوح علیه السلام ته وویله چې یو کښتۍ به جوړه کړې. تاریخي روایاتو کې راځي چې امام ابن کثیر نقل کړلي په البدایه والنهایه کې چې دا یوه کښتۍ جوړه کړه او د صنوبر چې دا کومه ونه ده دا چنغوزي جوړېږي د دې لرګی راواغستو او یوه ونه یې ناله کړه په هغې باندې 100 کاله تېر شو. د هغې نه نوح علیه السلام یوه کښتۍ جوړه کړه او عبدالله ابن عباس رضی الله عنه وایي چې دا 1200 ګزه اوږده وه او 600 ګزه دا پلنه وه. او امام حسن بصري رحمه الله ویل دي چې دا 600 ګزه اوږده وه او 300 ګزه دا پلنه وه او د دې دا مخې طرف یې د یو چت جوړ کړو. الله ورته وویله چې دا اوبه څیرئ او مخکې پکې روانئ په اسانۍ باندې. او امام ابن کثیر نقل کړلی چې دا 3 چته وه، 3 چته لاندې او په داسې اوږدوالي باندې داسې پورته باندې دا 13 ګزه وه او 3 چتونو. په لاندې چت کې نوح علیه السلام حیوانات کېښودله او په دویم چت کې انسانان کېښودله او په بره چت کې مارغان کېښودله
او الله تعالی نوح علیہ السلام ته یو ځای وښودو، هغې د تنور وایي، وفار التنور. تنور چې دی دا څه شی دی؟ جمهور علماو ویل دي چې دا مخ د ځمکې ته وایي، چې د مخ د ځمکې نه به اوبه را روانې شي. لیکن عبدالله ابن عباس ویل دي چې دا په هند کې وي، چې نه ده په هند کې، هغې د تنور ویلی کېږي، د هغې نه دا اوبه را وښوټ کېږي. او شمس نوید عثماني لیکلی چې په هندوستان کې په کیرالا چې کومه علاقه ده په هغې کې یو ریلوے سټیشن دی او هلته یو کلی دی او هغې ته تنور ویلی کېږي. او هلته یو قبر دی په کیرالا کې چې هغې ته کله خلک د کشتۍ والا قبر وایي. او د هندوانو په کتابونو کې په 80 ځایونو کې د مهانوح ذکر شوی دی. مهانوح معنا غټ نوح علیه السلام، مها معنا لوی، مها بهارت، مها معنا غټ. ما تاسو ته مخکې ویلو چې اندازه داسې ده چې د آدم علیه السلام نه واله دا مخکیني انبیا دا په هندوستان په علاقو باندې تیر شوي دي، ځکه اثرات هم دلته شته. کتابونه مذهبي په هندوستان کې دي، وید او ګرنت او دا کتابونه، او مذهب هم دلته ډېر زیات دی. کومه چې په هندوستان کې دی دا په نورو علاقو کې دومره نشته، کومه چې دې علاقو کې دی. نو عبدالله بن عباس هم ویلي وایي هند دا تنور په هند کې دی. او سدي ویلي چې امام دا آدم علیه السلام په هند کې راکوز شوی و، الله تعالی بیا عذاب راوستو او خلک چې دی نو هغه غرونو ته وخاته چې موږ به بچ شو. په الله تعالی به ذات باندې یقین نه و او نوح علیه السلام د خپلو خلکو سره د کشتۍ ته وختو او بسم الله مجریها و مرساها دعاګانې ویلي، د الله نه دعا وخوته او دا طوفان په ټوله ځمکه باندې راغلی دی. امام ابن کثیر داسې وایي، بعضې خلک وایي چې نه دا په عراق کې یو کلی و او دا صرف په هغې باندې راغلی، لیکن امام ابن کثیر په هغې باندې سخت رد کړی دی چې دا په ټوله دنیا باندې دا طوفان راغلی دی. او بعضې آثارو نه هم معلومیږي چې په بعضې ځای کې په آثارو کې داسې راغلي چې په غرونو په سرونو باندې خلکو ډانچې موندې دي، د غرونو په سرونو کې په ډېرو ځایونو کې ډانچې راوتې دي. د هغې د دې خبرې دلیل دی چې دا طوفان په ټوله دنیا کې راغلی و. امام ابن کثیر خو یو ټکی بار بار وایي چې په مخ د ځمکه باندې یو ساه لرونکی پاتې شوی نه دی مګر د دې طوفان په ضد کې راغلی دی. دا کشتۍ په دې باندې روانه وه. امام ابن کثیر لیکلي د اکرمه نه او د مجاهد نه چې دا کشتۍ 40 ورځې دي د بیت الله طواف هم کړی دی. دا تاریخي روایت دی. او د هغې نه بعد دا په عراق کې ارمینیا، ترکی او د عراق په یو ځای کې کوه ارارات د غرونو یوه سلسله ده، په هغې کې جودي یو غر دی، په هغې باندې 150 دن بعد دا وردی ده. 1.5 ورځې دی په دې طوفان کې روانو او طوفان په دې ځمکه باندې موجود و. په 1.5 ورځ باندې دا کشتۍ وردی ده او دا 10 د محرم الحرام و. 10 د محرم الحرام نبی علیہ السلام په دې باندې روژه نیوه د شکریې په طور باندې چې موسی علیہ السلام الله تعالی په دې ورځ د فرعون نه خلاص کړی او نوح علیہ السلام الله تعالی په دې ورځ باندې د عذاب نه بچ کړو او د شکریې په طور باندې نوح علیہ السلام دا ونیوه. تاریخي روایات داسې حدیث نه دي. امام عیسی علیه السلام خلکو ورته ویله ته دا نږدې خلک را ژوندي کړي د الله په حکم باندې. پخوانی سړی راپورته کړه، وایي د نوح علیه السلام زوی راپاڅو د الله په حکم باندې، د هغه دا یخته سپین شو. عیسی علیه السلام ورته وویل ته په کم عمر کې وفات شوی وې؟ وایي زه ښه ځوان وفات شوی وم، لیکن وایي ستا خو یخته سپین دي. وایي ما باندې د سختې د وجې نه زما دا خیال و چې قیامت دی او سخته را باندې راله، د هغې د وجې نه زما دا یخته سپین شو. دا یخته د سختې د وجې نه سپینېږي. اوس د خلکو د بیمارۍ دي چې دا یخته د خلکو سپین، دا د مرګ او د سختو د وجې نه. او ویل زما په دې خوله کې د مرګ هغه تریخوالی پروت دی، دومره زمانه تېره شوه چې زما په دې خوله کې د مرګ هغه تریخوالی پروت دی. هغه ورته وویله ویل نوح علیه السلام کشتۍ حالات راته ووایه، ته خو د هغې زوی یې که نه، نو د هغې حالات راته ووایه.
د هغې ورته دغه وویلې چې دا کښتۍ دومره وه په دې کې اتیا خلک وو د هغوی سره خپلې کورنۍ هم وي او په دې 1.5 ورځې دا سبا چې کله دا کښتۍ وردېده نو وایي نوح علیه السلام یو کارغه ولېږو چې ته لاړ شه او معلومات وکړه چې عذاب ختم شوی دی که نه دی او آثار شته که نشته وایي هغه چې لاړو نو په دې ځمکه کې مردارې پرتې وي مردارې نو کارغه واپس رانغی وایي موسی نوح علیه السلام ورته خیرې وکړې په ده باندې الله تعالی یره ور واچېده او دا وایي یېرېږي بیا یې وایي یو کوتره ولېږله چې ته لاړ شه وګوره چې حالات څنګه دي هغه چې واپس راغله نو یوه شنه پاڼه ورسره وه او په دې خپو باندې یې خټې وي نو وایي نوح علیه السلام ته اندازه وشوه چې په ځمکه کې شینکۍ راپورته شوی دی او اوبه چې دی نو هغه ښکته تللي نوح علیه السلام راکوز شو او دغه عراق په علاقه کې بیا پاتې شوی دی هلته یو کلی جوړ کړو هغې ته سمانین ویلی کېږي سمانین معنی اتیا کسان دغه خلک بیا دقلته آباد شو او دا نور خلک بیا وفات شوي دي او د نوح علیه السلام 3 زامن دي سام او یابس او حام دا ټول خلک بیا د هغې اولاد دی مخکې به بیا